محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د اختر د لومړۍ ورځې وظیفه ده. که چانه دا وظیفه په لومړۍ ورځ هېره شوله په دویمه دې وکړي، که په دویمه ورځ ته هېره شوه نو په دریمه دې وکړي. لازما محترمو په کار ده چې په درې ورځو کې دا وظیفه وکړي. چا چې دا وظیفه وکړله فرمایي چې څومره په قبرونو کې مړي دي هغوی ته ور وبهي، نو د هر یو مړي طرف ته محترمو زر انوارات دا بلاړ شي. ولا کم سړی چې په خپله وایي دا سړی کو چېرته وفات شو، الله پاک به د انسان په قبر کې زر انوارات دا ور داخل کړي. نو د زر انوارات زر رڼاګانې زمونږ او ستاسو قبرونو ته دا ور داخلېږي، نور را داخلېږي، رڼا را داخلېږي. دا به زموږ ستا لپاره ډېره زیاته بهترینه خبره وي. او دې سره سره الله پاک انسان محترمو دا مالداره کوي هم، او دې سره سره الله پاک د انسان تمام حاجات دام پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د اختر د لومړۍ ورځې د دویمې د درېیمې ورځې دا وظیفه ده. نو پته لګي دا وظیفه موږ درې ورځې کولی شو. کو چانه په لومړۍ هېره شي په دویمه دې وکړي، چانه په دویمه هېره شي په درېیمه دې وکړي. خو دومره د کمال وظیفه ده چې مال او دولت هم پکې دی. الله پاک خپل بنده دا مالداري هم د دې سره سره الله پاک د خپل بنده ته رزق هم ورکوي. الله پاک د خپل بنده تمام حاجتونه پوره کوي. خو د ټولو نه بهتر پیدا دا ده چې کوم سړی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا د اختر په سهار باندې وایي، یا په دویمه یا په درېیمه وایي. څومره چې مړي شي پوره جهان کې الله پاک د هر یو مړي قبر ته زر رڼاګانې دا ور داخلې کړي، زر انوارات دا ور داخل کړي. او دا کم سړی چې محترمو دا وظیفه کوي، دا سړی کله وفات شي الله پاک به د انسان قبر تم زر رڼاګانې دا ور داخلې کړي. نو که تاسو هم دا غواړئ چې الله پاک مال او دولت ورکړي او زموږ حاجات پوره کړي، مشکلاتو نه بچ کړي، او کله چې موږ وفات شو موږ ته سکون میلاویږي، پرسکونه زندګي میلاویږي، او دغه رنګې انوارات او برکات میلاویږي. نو چې کله ستا قبر کې رڼاګانې نو پته لګي چې کار ښه دی، او چې کله پکې تیاري او درز غوبلي نو پته لګي کار خراب دی. کوشش محترمو کې وظیفه ډېره د کمال ده، مختصر ده، شارټ ده، ملګرو سره هم شیر کړئ او په خپل هم دا وظیفه وکړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.